السلام علیکم. نننې معلومات زموږ د ټیک ټاک د سټارانو په باره کې ده چې پرون خریم شاه یعنې چې وکتل نو ټیک ټاک بند شوی و. خریم شاه د ټیک ټاک په باره کې بیا یعنې څه خبرې وکړلې. غواړم چې تاسو پوه شئ، نو زموږ دا ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. خو د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، پاک یو ساده ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو، خریم شاه ټیک ټاک سټار د ټیک ټاک سټار ویلي په ټیک ټاک کې ډېر دوستانو چې هغه یعنې د ما نه جدا شول. زما کار په ډېر زیات سخت سوی، ځکه چې زما چې څه آمدن وي یعنې څه خرچې او هر څه وي دا زما د ټیک ټاک نه وي. تر اوسه پورې ما چاته د موبایل نمبر نه دی ورکړی. ټولې رابطې زما خلکو سره په ټیک ټاک باندې وي. ټیک ټاک بند شو یعنې دا خو ښه ونه شول چې موږ خو څوک داسې نه پېژني په ټیک ټاک کې مې یعنې خلک ښه پېژني. چې ټیک ټاک زموږ یوه نوې زندګي وه. زموږ د زندګۍ لومړنی شروعات د ټیک ټاک نه و. په ټوله نړۍ کې زه ډېره مشهور وم، ځکه چې په ټیک ټاک کې کمې نخرې ما کولې، نو هغه نخرې تر اوسه پورې چا نه دي کړې او نه به یې وکړي. خریم شاه د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوباره د ټیک ټاک کولاو کړی شي. نه کېږي نو موږ به بیا خودکشي وکړو. یوازې زه یعنې خودکشي نه، دغه ته ډېرې ټیک ټاک سټارې موجودې دي چې ټاک یې خپله زندګي تباه او برباده کړې وي. تر اخره خوراک څښاک په ټیک ټاک. عزتمنو، خریم شاه ویلي دي ما که یعنې خودکشي وکړه نو زما ټوله دعوه به د پاکستان په حکومت باندې وي، ځکه چې دوی ولې ټیک ټاک یعنې بندوو. په ټولو ملکونو کې آزاد دی او په پاکستان کې بند کو. یعنې ټولو ملکونه ترقي نه کوي، خو پاکستان یې ځان ترقۍ ته نه پرېږدي، ځان ښکته راولي. عزتمنو، د خریم شاه د وختې دغه بیان چې دا تاسو سره موږ شریک کړو. سړي به ډېره زیاته سخته خفه وویلې چې خودکشي کوم، چې خودکشۍ ته مجبوره شولو. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.